یما تګی د دیدن یما ډېرې ارمان جن یما زړه باندې غمجن یما ډېرې ارمان جن یما زړه باندې غمجن یما شکر ټول وجود مې سترګې سترګې دا مړې کما الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. عزت مندو څنګه چې تاسو ته پته ده د معمول مطابق هر اتوار دلته آنلاین پروګرام وي د سوالاتو او جواباتو سلسله وي په هغې کې مونږ تاسو ته حاضري تاسو ته کوو د حضرت مولانا مفتی غلام فرید حقانی صاحب په سرپرستۍ کې د دارالفتاء والقضاء پېښور نه نن بیا د اتوار ورځ ده ستاسو په خدمت کې حاضري شوې ده نو ستاسو د سوالونو جوابونه به انشاءالله مفتی صاحب تاسو ته درکوي د دلایلو په رڼا کې دلایلو سره جواب به تاسو ته انشاءالله میلاویږي نو تاسو موږ سره رابطه کولی شئ په دې مخامخ سکرین باندې نمبر تاسو ته ښکاري 091 دا د ټلیفون په ذریعه سره تاسو موږ سره په دې رابطه کولی شئ او په کمنټ کې هم تاسو خپل سوالونه ویلی شئ په کمنټ کې تاسو سوالونه رالیږلی شئ انشاءالله مفتی صاحب به تاسو ته جواب درکوي او دا پروګرام زیات نه زیات شیر هم کوي چې دا تاسو څومره شیر کوي صدقه جاریه ده نورو خلکو ته به چې کوم دی ډېره پیدا ورسي چې څوک خبر نه مفتی صاحب یو ملګري مولانا حبیب الله صاحب د کارخانو مارکیټ نه سوال کړی دی چې د مارکیټ په بالایي منزل باندې شرعي مسجد د جوړولو څه حکم دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دا ضروری مسله ده. ظاهر الروایت دا دی چې مسجد با لاندې نواله تر اخره پورې لازمکه بچوي دا به د مسجد وی لاندې په مارکیټونه یا بره په کور نشي جوړولې د مسجد په ځمکه کې دا په ظاهر روایت دغه فتوا ده خو چونکې دارالفتاء کراچۍ نه یوه فتوا شیر شوې ده هغو لیکلي دي چې نن سبا د ځمکې ډېره تنګي راغله او مارکیټونه کې دومره ځمکې نه وي چې هره مارکیټ پې جوړ کړي هم په مسجد جوړ کړي خلکو ته تکلیف یې لري مسجدونه لرې لري د مارکیټونو لکه د کارخانو مارکیټونه چې ګوره خاص دی فرمایي چې کله امام ابو یوسف رحمت الله علیه بغداد ته راغی نو هلته کې منزلونه ډېر اوچت منزلونه خلک جوړ کړي ځمکې کمی و نو دا فتوا ورکړه د درې امامان چې کم دي که نه ائمه ثلاثه د درې امام ابو حنیفه نه علاوه درې امامان د دوی په نیز باندې مسجد صحیح کېږي که لاندې په مارکیټ وي که بره په کور وي که هر صحیح که نه مسجد صحیح کېږي په هر یو منزل کې ښه هر یو منزل باندې مسجد صحیح دی خو د احنافو ظاهر روایت مفتبهي کول دا دی چې نه لاندې نه بره پورې به ټول مسجد وي لیکن د امام ابو یوسف رحمت الله فتوا شته د امام محمد رحمت الله علیه فتوا شته صاحبینو قول شته چې داسې ځای چې هغې لاندې مارکیټ وي یا کورونه یې بره پې مسجد جوړ کړي نو دا مسجد صحیح کېږي نو دا کارخانو والا چې کم مسجدونه دي که دا وقف وي مسجد دپاره بره چتونو باندې وقف وي خرید و فروخت یې رستو نه کړه چې مارکیټ خرڅوي بیا د مسجد ورسره خرڅ کړي نه مسجد به په بیعه کې نه راولي چې ته مارکیټ کې دا په کاغذو کې راولې چې لاندې مارکیټ ته بره مسجد دپاره وقف کړی دی نو بیا دا صحیح کېږي په دې نوې فتوا باندې د کراچۍ چې کومه دارالعلوم کراچۍ فتوا راغلې ده صاحبینو په قول باندې فتوا ده ډېرو دارالفتاګانو ته فتوا لېږلې وه ټولو ورته تقریبا دا لیکلي چې نن سبا وخت دپاره پکار دی صاحبینو په قول فتوا میلاو شي صاحبینو قول دا دی چې په دا مارکیټونو باندې بره شرط دا دی چې وقف کړی دی وي
دا مسجد صحیح کیږي او په مسجد باندې بره مکان هم بیا صحیح کیږي جوړول شي په مکان لاندې مسجد وي او بره په مکان لاندې مارکیټونه او بره په مسجد وي دا صحیح کیږي د تنگ د ځمکې د تنګۍ د وجې نه په دې باندې فتوا ورکولی شي نو کارخانو والا چې کم مسجدونه مارکیټونو کې کم مسجدونه دي دوی ته هم دغه فتوا ده چې ستاسو مسجدونه چې دي هغه شرعي مسجدونه جوړېدلی شي چې تاسو دغه هم دا دویم منزل وقف کړئ امید دی چې جواب په ملو شي جزاک الله خیره مفتی صاحب بل ملګري سوال کړی دی چې د نوي کال مبارکبادي څنګه ده که اسلامي او که غیر اسلامي وي ها نوي کال مبارکي وویل دا نه سنت دی او نه بدعت دی یو مباح کار دی دا په یو خبره باندې مستحسن امر ګرځي که څوک د نوي کال په دې نیت باندې چاته مبارکباد وي دعا ورته کوي چې الله پاک ته د روان کال په خیر باندې تیر کړي الله پاک ته د روان کال چې کوم خیر او رحمتونه دی الله دې پتا نازل کړي ځکه چې د کال به چې نوې شو یا به د کال نوي کولو نه بعد به مسنون دعا راغلې ده که نه چې یا الله دغه کال د میاشتې هم دعا ده چې دا میاشت ما باندې په سلامتۍ سره تېره کړه په امن سره تېره کړه ایمان سره را باندې تېره کړه نو دغه دعا کول چا ده پر دا مستحسن امر دی ښه امر دی یو شی چې مباح وي نو هغه په بل سبب سره په بل علت سره په بله وجه سره هغه مباح شی چې دا سړی مکروه حرام ګرځي که نن سبا کم انګریزي کال دی هغه د مذهبي په تهوار باندې چې کله دا کال واوړي نو عیسیان په مذهبي تهوار باندې مناوي ثواب ورته وایي نو مسلمانو ته پکار دي چې دوی سره په دې تهوار کې شرکت نه دی پکار په دې وجه باندې دوی سره یعنی دا کال مبارکباد ویل نه دی پکار چې دوی یو مذهبي تهوار جوړ شوی دی خلاصه د خبرې دا ده چې دا شی یو مباح دی چې کال مبارکي چاته وایي دا مباح امر دی که ودې کړو که نه دی وکړو خو چونکې مشابهت راځي د غیرو سره اول دا سوچ وکړه فکر وکړه چې ولې دا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د اسلامي کال یعنی هجری کال ولې جوړو د عیسوي کال خو روانو کنه هجری کال ته څه ضرورت پیښ شو چې کله مسلمانانو حضرت عمر رضی الله اجماع باندې اسلامي کال جوړ کړی دی ټول اعتبار ټول عبادتونو چې کم د هغه اعتبار اسلامي کال ته دی او معاملات چې د دنیا په عیسوي کال سره چلیږي هغه خو موږ ورسره روان یو چلوي خو لیکن په دې کال باندې مبارکباد ویل یا په دې باندې خوشحالۍ اظهار کولی نه شي یو کال دی چې عمر کم شي په دې څنګه خوشحاله شي که یو کال تیر شو که نه نو دا خو د خفګان خبره دی یو کال دی وغورځېدو که نه چې کال د سړي وغورځېږي نو خفګان خبره ده چې یو کال را باندې تیر شو نه موږ عبادت وکړو نه الله رضا نو خلاصه زما د خبرې دا ده چې دا مباح امر دی او په نن سبا حالاتو کې د دې پوسټونه لیږل د دې مبارکباد ویل یو بل ته پکار نه دی پکار دی چې مسلمان د دې نه ځان بچي نبي د اقبال وایي چې السلام علیکم وعلیکم السلام سهار لمونځ قضا ده مزدور ټایم مازدیګر ټایم باندې صرف فرض کوو که سنت سهار لمونځ چې قضا کړه بیا مازدیګر ټایم کې مه کوه ماسپښین لمونځ نه مخکې کوه ښه ماسپښین لمونځ چې مخکې نه وکړې دا نور لمونځونه دې بیا قضا کېږي سهار لمونځ نه قضا شوی دی نو سهار ماسپښین لمونځ نه مخکې د هغې 2 رکعته قضا راوړه بیا به صحیح شي کم زمونږ ملګري دي زمونږ د پروګرام اوري دا چونکې دغه کم دی دا نوی دی دا پیج بل پیج مسله راغلی دارالافتا پیج شو دا مفتی غلام فرید افیشل پیج دی دا لایک کوي خلکو ته ولګي چې خلکو ته پته ولګي چې په دې پیج نه مونږ لایف راځو او زیات یې شیر هم که کمنټس پې راولګي سوالونه پکې راولګي زیات نه زیات جی جزاک الله خیر مفتی صاحب دا بل ملګری تپوس کوي چې یاره د جمعې مبارکبادي یا د برډ ډے چې کوم دی د دې مبارکبادي څنګه دی جی د جمعې د ورځې نن سبا خلک دا لیږي او د جمعې ورځې مبارک چې خو په شریعت کې زده هم څه نو منیعات راغلی دی او نه د دې اثبات شته مباح کار دی که څوک کوئی جمعې ورځ باندې خوشحالي کوي خوشحاله مسلمان جمعې ورځ راغله زه عبادت پکې کوم نو بل سړی ورته دعا کوي نو دې کې قباحت خو نشته
مباح امر دی ګناه پکې نشته ښه که جمعې په ورځ یو بل ته د خوشحالۍ د وجې نه مبارکباد وایي نو دې کې ګناه نشته. برت ډې چې کومه ده سالګرا د دې مبارکي څنګه جایزه ده ما درته دې کې اشاره د بل سوال کې درکړه جواب کې چې کال دې تیر شي نو دا معنا چې ته د خفګان اظهار وکړې خپل ځان مراقبه کې چې ما په دې کال کې کم ښه کارونه کړي او کم مې بد کارونه کړي خامخا به خفګان درته راځي چې دا کال را باندې تیر شو دې کې مې نه دنیا کار وکړو نه مې د دین کار وکړو ډېر په کار وه چې ما ډېر کړي و جنت کې به یو سړی چې دا د هیڅ قسم تمنا به یې نه صرف دا تمنا به کوي چې کاش سبحان الله مې یو ځل زیات ویلی وی نو چې کال تیر شي نو په کار دی چې مسلمان دا ووایي چې دا کال په ما نه تیر شو او ما پکې ذکر کم وکړو تلاوت مې پکې کم وکړو دا خو شعار د یهودو دی که نه دوی خو رسم رواج دی که نه سالګرا یو دینی غنه د شعار نه دی څوک ورته دین نه وایي هغه سړي شي ته بدعت وایي چې دین ورته وایي خو دا یو فضول رسم دی په دې معنا باندې یهودو سره مشابهت راځي چې هغوی یو رسم ته جوړ کړی دی هغه هم سالګرې ته ثواب نه وایي مذهبي تهوار یې نه دی دنیوي رسم رواج دی خو دې سره مشابهت نه دی پکار په دنیوي رسمونو رواجونو کې هم مشابهت نه دی پکار یهودیانو سره او بیا مبارکباد ویل دا خو ممنوع ځکه دي چې تا باندې کال تیر شو په دې مبارکباد وایي که تعزیت درته خلک وکړي چې کال درنه تیر شو صحابه کرام متعلق راځي چې نه به چې تکبیر الله فوت شو نو بیا بل صحابه کرام به ورغلل هغه ته به تعزیت کوم چې ته نقصان وشو لوی نقصان وشو چې ته نه تکبیر الله فوت شو او نن سبا کال تیر شي په لهو لعب کې او ته بیا ورته مبارکباد وایي یو برکت بل یو ملګري تپوس کړی دی چې یو کس عمرې له لاړ او عمرې وکړه د عمرې نه پس یې حلق وکړه دویمه عمره وکړي نو د دویمه عمرې نه پس د حلق څه طریقه ده حلق به کوي جی اوله عمرې سره چې سړی حلق وکړي سر ورخي نو بیا عمره کوي بیا به هم پې چړه راکاږي اگر چې د ده ویښته نه وي راغلي هم دی به چړه پې راکاږي دا د باندې واجب دي صحیح مولانا ابراهیم صاحب تپوس کړی دی چې د عدت په دوران کې یو ښځه چاچي وفات شوې ده د هغې مرګ له تلی شي که نه شي تلیږي نه چاچي مرګ ته ښځه څه لځي تګ ورته نه سنت دی نه فرض دی فوتګۍ باندې عدت فرض دی نو عدت چې ډېر مستره نه وي زنانه ډېر مجبوري نه وي نه شي تلی داسې مجبوري نه ده د دې نه بغیر د جنازه هم کېږي د دې نه بغیر د دې کفن دفن انتظام هم کېږي د چشي قتلو کې نه ثواب شته نه پکې ګناه شته عدت دپاره عدت کې چې کومه ښځه وي نو هغه به د ششیګانو وغیره د چېرته فوتګي وشي په کومو کورونو کې ته به نه ځي که خفه کېږي هغه ته به اطلاع ورکړي چې په عدت کې دا نشي راتلی کني تعزیت تاسو لا رالیږلی دی په ټلیفون دې ورته تعزیت وکړي خان خټک وایي چې ډپریشن غم او ناامیدۍ سے نکلنے کا علاج تفصیل سے بتائے ډپریشن د غم د ناامیدۍ دپاره او د سراسره چې خلک وایي چې ما بلډ پریشر دی بلډ پریشر مریض ډپریشن مریض د ټولو دپاره چې تا ذهني سکون میلاو شي ډپریشن د ختم شي مختصر دعا ده مختصر وظیفه ده چې هر مسلمان سړی او ښځه وکړي نو ډپریشن نه د ټینشن نه د بلډ پریشر نه د دې مرضونو نه به الله پاک خلاص کړي هر مخام او مخصوصا په منځ کې د 41 دفعه وایي یو څلوېښت وارې یا حی یا قیوم برحمتک استغیثو دا د 41 دفعه وایي په دې ویلو سره به ډپریشن غمونه ناامیدي دا به ختم شي ډپریشن به ختم شي او یو بله طریقه دا دی چې کله در باندې غم راغی په هغه ټیم کې وایه چې ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا بار بار وایه کم وخت کې به تا باندې غم راغلی دی نو دا وایه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم نو ټول مسئلې او غمونه به د الله آسان کړي نوید اقبال وایي چې مرد کتنا سونا پینسه سونا خو سړی نشي اچولی ښه سړی سونا نشي اچولی البته سپین زر اچولی شي یو مسقال پورې
مفتي صاحب یو ملګری تپوس کوي چې یاره د دې نوي کال دپاره داسې مستقله څه دعا شته چې سړی ویلي نوي کال لپاره دعا شته که نه په عربۍ کې کومه دعا ده چې اللهم ادخله علينا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان. یعنی معنا دا ده چې الله ما داخل کې دغه کال په ما باندې داخل کې دی کال کې ما ته ایمان نصیب کې او ما ته امن سلامتی نصیب کې او اسلام راته نصیب کې او الله پاک ستا رضا ما ته نصیب کې او د شیطان د ملګرتیا نه ما وساتي د شیطان د شرور نه ما وساتي. ډېره ښکلې دعا ده جمعې دعا ده که دا نه درځي پښتو کې وایه چې یا الله دغه کم کال چې دی را روان کال د ټول کال ما په ایمان باندې تیر کې په سلامتی سره امن سره په اسلام سره په ما باندې تیر کې او ستا رضا سبب یې وګرځوي ټول کال د شیطان د شر نه ما په دې ټولو کلونو کې هر قسم شرورونه په امان کې پښتو کې وایه. نو دغه دعا دې دپاره ده. ښه یو بله مسله ده عتیق الرحمن وایي چې السلام علیکم مفتي صاحب که یو کس موزې واچوي د هغې اودس کې وباسي نو خپې به وینځي او که نه. کومې موزې دي چې په هغې باندې اودس هغه پې کولی شي مسحه پې کولی شي موزې چې کم دی یو جورابي دي یو موزې دي چې کومې موزې دي ته په اودس کې واچولې او بیا دې په اودس کې وباسلې او بیا دې اودس کې واچولې دې سره ستا اودس نه ماتېږي. که یو ځلې تا په مسحه کې واچولې مسحه دې پې وکړه او بیا دې وباسلې نو بیا د اودس ورسره ماتېږي. ښه پوه شوې که نه اودس دې نیم مات شوی جي او بیا دې وخت بیا دې واچولې که اودس دې نیم مات شوی خو تا خو موزې باندې مسحه کړې وه که نه اودس دې نه و مات ته وباسلې نو خو بیا مسحه دې ختمه شوه تو بیا سر نه څه شی کوې اودس به کوې ښه یا به سر نه بیا مسحه کوې په خپو باندې. دا موزې چې کومه مسله ده دا لږه اهمه مسله ده دا واورئ دا جمع دی یو خو د موزې کم حکم دی هغه تاسو ته معلوم دی هغه موزې چې هغې کې سړی تک کولی شي اوبه دننه نه ورځي او مزل پکې کولی شي بغیر د سهارې نه په خپو باندې تم کېږي د موزې چې کومې ورته ویلی شي مرکزونو کې میلوي خو لیکن د جورابې چې کومې د کپړې نه چې جوړې شوي دي نیلون ولا کمی جورابې دي دا د چا په نیز باندې څلور امامانو په نیز باندې امام ابو حنیفه رحمت الله امام احمد بن حنبل امام شافعي امام مالک رحمت الله علیه د ټولو په نیز یو کس تپوس کړی دی مفتي صاحب د دواړو نه ولا چې په یو کور کې څلور وروڼه دي او د یو کس کمایي پکې دا حرامه ده نو د دغه کور دعوت خوړل څنګه دي یو کس نیټ خو ډبل لا ډیټا دواړه نو پان کړی اوس صحیح شو لاړ دلته هو لاړ دی بس صحیح شو وایا عتیق الرحمن صاحب وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب تا ته مونږ جواب ملاو شو. رشید خان صاحب وایي السلام علیکم مفتی صاحب سوال کیا آدمی ذکر تلاوت کی شکل میں کر سکتا ہے یعنی خوش آوازی میں ذکر تلاوت کی شکل میں اچھا اوچت آواز سره په خوږ آواز سره ذکر کولی شي بالکل یې کولی شي چې څوک نه ناسي نو ذکر کوي په خوږ آواز سره دا خو ډېره بهتره خبره ده څومره خوږ آواز سره یې کوي تا ته مزه درکوي ذکر به کوې هغه وخت کې چې تاله خوند درکړي په کم آواز سره چې تاله خوند درکړي مزه درکړي په تجوید سره یې وایه دا ډېر بهتر جی مفتی صاحب عبدالرشید د بارمل نه سوال کوي چې یاره زما سره د عبدالرشید خان صاحب دی الله پاک خپل ملک ته سلم او غنم راوړي چې ما سره د خویندې ویسه ده او چې کیسه کومه دغه ځمکه لږه ده خویندې راته وایي چې څه یې وس کېږي هغه راکړه موږ تاسو نه غواړو وس مس خو خبره نه ده چې څومره ځمکه د څومره قیمت ټاکه نه هغه پیسې دې ورکړي که خویندې بیا واپس ورکوي چې دا واپس والا وادي په نیدله به د ځمکې قیمت ورکړي معروف چې کم دی په علاقې کې څومره قیمت د ځمکې دی هغه دې ورکړي ځمکه کمه ده ورسره چې خویندې راته وایي چې رقم څه وستا کېږي نو هغه راکړه موږ نه غواړو نه خپله ځمکه چې څومره قیمت ته دا خو
زناناو کې دا طریقه راونه کړې خپل غور سوال یې کیسه و چې را د دنیا ښځه په آخرت کې څنګه ملاویږي د دنیا ښځه هر یو مسلمان ته الله پاک دې موږ ټولو ته جنت نصیب کړي هر یو مسلمان ته به اویا خورې ملوي او د دنیا ښځه بشدا دا به د دې حورو سردار وي هغه جنتی وي هغه د جنتیانو عمل کړی وي هغه به سړي د خامخا ملوي خو هغه به سردار وي دا حورې چې د کومې اویا خورې دا به دې ته داسې نه ښکاري لکه سوتن سوي دا کومې ښځې چې دا بله ښځه یې ته څه وي سوتن څه وي بنې غوندې به ورته نه ښکاري دې ته به داسې ښکاري چې دا زما نوکرې دي دا اویا خورې چې ملویږي که نه دا به د دې لاس لاندې وي او دا به دا نه محسوسوي چې دا زما بنې دي بلکې دا به دا محسوسوي چې دا زما نوکرې دي هغه بلکې وي به د دې نوکرې به هم وي د خاوند نوکري به هم کوي صحیح دی که نه خدمت به یې کوي پورې وغلمان ځینې ښځې وایي چې یاره مونږ خو په دنیا کې هم د بنې نه تنګي به بنې نه وي به نوکرې وي او یا حورې به وي خو ښایستوالی یې ډېر ښکلی راغلی دی نو ته وایې ته به ښځه بیا وایي چې دومره ښایسته وي نو ما باندې خاوند څه کوي نو د هغې ښایستوالی خو الله پاک جوړ کړی دی زناناو وله کم ښایستوالی دا په دې باندې اوچت وي کومه د دې دنیا زنانه ده هغې ته به الله پاک داسې حسن ورکړي چې هغه به د حورې به د هغې حسن ته قطعا نه رسي ځکه چې هغو خو اعمال کړي وي که نه هغه زنانه منځونه یې کړي روژې ساتلي هغه خورې خو جوړې تیارې دي هغه دومره مزدارې صفا سوتره دي د دنیا کومه ښځې چې دي هغه ته به الله پاک د هغې نه زیات حسن ورکړي دا به د هغې سردارې وي لکه یوه زنانه به چې مخکې به د بدشیانو ملک وي هغې سره به لس شل هغه وینځې ورسره روانې وي دا حورې به هغه د دوی وینځي د دوی خدمت به کوي د سړي و د ښځې یره د ښځې نه کوي چې یره مونږ باندې بنې راځي بنې به نه وي خدمتګارې کوي جی بل سوال دی چې رسم جاتکول والا بس انجام دی ہے تراویح گھر میں پڑھ سکتے کیا تراویح گھر میں پڑھ سکتے عذر دی کولای شي کني مسجد کې وکړي جی رسم جاتکول والا بس انجام رسم چې ایجاد کی جی رسم ایجاد کول چې هغه غیر شرعي وي خو هغه ګناه ده بدعت چې څوک ایجاد کی کنه بدعت دا هغه انجام ډیر خراب دی هغه به جهنم ته بدعت هغه کار ته ویل شي چې هغه ته خلق ثواب وي چې دا کار کوي په دې کې ثواب دی او ثواب پکې نه وي وی دا الله او رسول فرمیلی دي دروغ وي دا الله او رسول سره مقابله کوي دي ته بدعت ویل شي او رسم چې کم دی رواج هغه ځنه خرسمونه دي رواجونه دي نو هغه څوک ایجاد کړي نو هغه ثواب ورته ملي دا سه رسم چې هغه د شریعت خلاف وي څوک ایجاد کړي چې پیسې لوزي خلق مثلا فزول پیسې لګي اسراف پکې کوي فایرنګ پکې کوي دا سه رسمونه فایرنګ وایي فایرنګ دا رسمونه چې څوک کوي دا خو د ګناه ده ګناه بار به د قیامت پورې رسي عمل وسلم کسی چې دنیا او آخرت د کامیابی اساس ځنې خلک چې دي که نه دا خاص کر کې طلبه کرام علما کرام دو بعض زمونږ ملیانو چې دا سینې دومره تنګې وي که نه وسعت الله نی ورکړی الله نه وسعت غواړي نو دا په رسم او په بدعت کې فرق نشي کولی که رسم څوک کوي نو دی وایي دا کفر یو که څوک بدعت کوي دی کفر دې فرق نشي کولی چې رسم څه ته ویلی شي بدعت څه ته ویلی زیاتر زمونږ دا پنجپیریان وروڼه چې لږ ترجمې ته کیني که نه بیا هر څه شي باندې کفر فتوې لګوي نو بدعت او په رسم او رواج کې فرق کول پکار ښه دا چې دنیا او آخرت د کامیابی لپاره څه اذکار داسې اذکار پکول حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاۃ والسلام کومه دعا وکړه چې هغه ډېره هغه دعا د دنیا آخرت بلکې لمونځ کې چې کوم مونږ دعا کوو اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب دې کې مونږ دنیا هم غواړو آخرت هم غواړو اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا یا الله د دنیا ټولې خوشحالۍ ماته نصیب کړي غمونو نه ما وساتي آخرت ولا ټولې خوشحالۍ ماته نصیب کړي د هغې خفګانونه نه ما پامان ټیکور رحمان صاحب اوس ته وګوره اواز به صفه شوي انشاءالله امید دی ستاسو په دعا سره اگر چې مونږ ډبل نټ لګول اواز مایک خود د خولې ته نږدې که نه اواز صحیح دی مولانا صاحب आवाज़ के टिंग का खना
رمضان علی وایي چې السلام علیکم مفتی صاحب په نیا سال ته موږ اسلامي د دې د چاند سره د چاند چې کم دور دی د انمر چې کم دور دی د شمسي کال ویل شي عیسوي ورته ځکه ویلي چې عیسی علیه السلام د پیدایښت وخت نه شو او قمري کال تک هجري ځکه ویلی شي چې دا د نبي علیه السلام په کومه کال هجرت کړی هجرت یې ربیع الاول کې کړی و که نه او کال شروع کېږي د محرم نه اسلامي کال په دې باندې لږه مطالعه وکړه تاسو وویلې چې سکومنانه نو کال څوک منوي منول خو بالکل د یو کال هم جایز نه دی اسلامي کال منول جایز دی عیسوي کال او مبارکباد د برتماوي چې د اسلامي کال وی کا او عیسوي کال وی مبارکباد ورکول دا یو مباح امر دی چاته چې دعا وکړي چې یا الله دا کال دی دعا نقل هدا مسنون دعا چې اوس مونږ وایو اللهم ادخله وعلينا من الامن والسلامه دا کومه دعا چې مونږ وایو نو دا دعا هم د قبل چاته کدي ګناه نشته مباح امر دی لیکن کدا کال خلق مبارکباد نه علاوه خلک مناوي نو دا بیا د دوی سیانو یو اسلامي د دوی یو مذهبي تهوار دی دا منول یې نه پک مبارکباد ویل دا مباح امر دی که ځان ته ساتي او کنه ته ساتي نوید اقبال صاحبی چې आवाज صفا دی جزاکم الله کم تمونږ आवाज رسی لګ دا پروګرام شیر کې او ډېر سوالونه په کمنټس کې راولېږئ څوک چې هم اوري هر یو کمنټس کې سوال رالیږئ یا په دا ټلیفون باندې 091523064 باندې سوال جی دا بهر ملکونو کې د نوي کال په خوشحالۍ سره لکه یو کمپنۍ کې یو پارټي کېږي که نه نو په دغه پارټۍ کې د مسلمانانو دپاره شرکت څنګه دی د نوه کال باندې چې کله کال نوي شي دا د دوی د عیسیانو مذهبي تهوار نه دی ښه کرسمس چې کوم دی هغه د دوی مذهبي تهوار عید چې وایي د نوي کال چې تیر شي بس دا هسې خوشحالۍ منوي چې بس خیر سره تیر شو یو مباح امر دی یو رسم دی نو په دې کې که ته شرکت وکړې چې پیسې پکې نه لګوې او عیاشي پکې نه فحاشي پکې نه کوې خو دا خو د عیاشۍ نه خالي نه وي دغه په دې وجه نه چې دا نوي کال تقریب دی په دې وجه باندې چې دا تقریبونه د انګریزانو ولا دا د فحاشۍ نه او د خوریانۍ نه ډک وي نو په دې کې خو هسې هم شرکت نشي کولی د نوي کال پکې خبره نشته چې نوی کال دی یا که زوړ کال دی او که نوی کال دی د دوی په تقریبونو کې شرکت جایز نه دی ځکه چې دې کې خو ګناه نه بل کار نشته عیسیانو کله تقریب کوي خو ګناه والا کار کوي شراب پکې زنانه پکې فحاشي ګرځي راګرځي بربنډې هغه پکې نه مستورات نه وي پټې نه وي مکشوف دې صاحب د امین الله وایي چې 15 کال نه بېروزګار یم دعا درخواست دی څو کالونه 15 کالونه 35 الله پاک تاسو له روزګار نصیب کړي ټول ورته امین ووایي الله پاک ته چا روزګار نشته ټولو ته د الله پاک حلال روزګار نصیب چا چې روزګار شته هغو ته د الله پاک په روزګار کې برکت ورشي الله پاک دې بهر ملک کې چې کوم ملګري دي خپل وطن ته راستنې وغنم راوړي جی صاحب دا بل سوال دی چې د اختر په ورځ مسجد کې مبارکبادي ویل څنګه دی اختر په ورځ باندې مسجد کې یو بل ته مبارکباد ورکول نه دي پکار چې کله اختر په ورځ خوشحالۍ ورځ وي نو چې کله مسلمان خوشحاله شي هغه ته مبارکباد ویل هغه ته دعا کول هغه په خوشحالۍ کې شرکت کول دا مسنون عمل دی ثواب دی اختر په ورځ خلک خوشحاله وي که مبارکباد مسجد کې نه بهر مسجد نه بهر یو بل ته مبارکباد وایي په دې کې هیڅ قسم قباحت نشته ښه جی دننه مسجد کې شور و غل څه لا جوړای شي یو بل سره معانکه نه کوي مبتنا کوي دا خو معانکه نه ده معانکه ویلی شي په اسلامي طریقې سره چې دا مونږ وایو چې غاړه میلاول دا یو بل سره غاړه میلاول عربیان دي لیدلي چې یو بل سره غاړه میلوي داسې غاړه میلاول غاړه یو بل سره میلاوي دې ته معانکه ویلی شي ښه او مونږ تاسو په مسجد کې به پلواني کوو که نه مبتنا کوو یو بل سره خېټې جنګو یا مصادره کوو سینې سره جنګو دا خو معانکه اسلامي نه ده که دا خو پلواني ده نو دا په مسجد کې نه ده پکار بهر به څوک کوي بهر دی کوي یو بل سره کبډي کوي یا څه کوي دا معانکه اسلامي طریقه دا ده چې یو بل سره د مرۍ سره وجنګه دا مرۍ سره وجنګه صحیح دی که دا معانقه ده مصافحات دواړه لاسونه میلاول معانقه دواړه مرۍ میلاول او مونږ ورته مبتنا جوړه کړه ښه نو دا برا چې ته جوړه نشي الله دې مونږ رحم وکړي مخکې وایي
صاحب یہ نئے سال مسلمانوں کا نہیں دی جواب مونگا در ایک حدیث شریف میں ہے کہ اول نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور دوسری حدیث میں کہ اول قتل کے بارے میں دد مختلف تی محمد عثمان حقانی سے دا منتخکاری خو ایندا کرامات تی منت محمد عثمان حقانی سے خکاری سوال یہ ہم رو تخکاری دے رہا تخکار نو دا کمزے کے حدیث کے رغلی چې الله پاک پا ټولو نه اول سوال د لمانځه کوي او یو ځای کې ویلي چې ټولو نه اول سوال بعد سوال نو د یو خبره چې د لمونځ د حقوق الله سره تعلق لري دا دویمه خبره چې سره ته حقوق العباد سره نو دا مطلب یې راوځي چې په حقوق الله کې به اول سوال د لمانځه کې حقوق العباد کې به اول سوال د قتل کې څوک دړیا کړی وي الله دې مسلمان ته وساتي هغه پوښتنه به درنه کوي د قتل قتال له چوکو نو به بچ کېدل نشي ها هغه په حقوق العباد کې راځي مفتی صاحب د جنازه المنز د پاره پیزار وستل ضروری دي کنه اتی قرآن ضروری هونه دي چې پیزار واسي پیزار د صفا سترا وي لاندې نه د قتلی وي خو صحیح دی او احتیاط پدې کې چې وای باسي د کلاندې نه خطر وخت ورته کیمران د لګولې کنه چې لاندې پسه ته خو راغلی نو لاندې ګندګۍ سره لګېدلي د پیزار نو بیا خو د جنازه ورسره نه کي نو تله پکار دی چا خوای کې یو منټ 2 منټه دپاره او کنه ته لاندې کتلی وي ودې کتل بالکل صفا سترا وي ګندګي په ظاهري نه وي لګېدلي نو پیزار کې جنازه کولو کې قباحت نشته دی سب یو کس تاسو کې چې د لقمان حکیم صاحب سره علیه السلام ویل څنګه دا لقمان حکیم صاحب نوم سره د علیه السلام لیکل څنګه دی دا چې بزرګ علیه السلام اسې دا اصطلاحات چې کم دي کنه دا باندې اجماع ده چې پیغمبرانو تبع علیه السلام وای قرآن کې هم سلام پر غل سلام علی نوح فی العالمین رغل دي کنه نو اجماع هم پدې باندې دا چې پیغمبرانو د پر بدا اصطلاح استعمال علیه السلام او صحابه کرامو ته الله پاک قرآن کې فرمایلی چې رضی الله عنهم ورضوا عنه نو مونږه غي د پر اصطلاح کما دا رضی الله او اولیاء کرامو د پر رحمت الله علی دا اصطلاح ده پدې مونږه پیژنو چې څوک وایي چې نوح علیه السلام موږ چې پیغمبر یاد کړ څوک چې وایي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه موږ وپېژنو صحابي یاد کړ ځکه چې هغه سره خپل علامات چې کوم دي اصطلاح یې سره درودي ورسره وي څوک وایي چې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه نو موږ پوهیږو څوک ولی یاد کړ عالم یاد کړ دا اصطلاحات چې دي رد و بدل پکې راشي نو پیژنه دا اجماع خلاف خبره ده ګناه پکې نشته ځکه چې په عام یو مسلمان چې که عام مسلمان په هغې باندې هم الله او پیغمبر صحابه کرامو او فرشتو سلامونه ویلي دي ښه ګناه پکې نشته خو دا اصطلاح چې کومه مروجه اصطلاح ده په دې مطابق یې وایي تا چا ویل چا دپاره سلام ویلی شي علیه السلام لقمان حکیم دپاره چې ووایي ځکه چې کې خو پته نشته پیغمبر دی او که نه هغه دپاره خو ویلی شي بل یو سوال دی چې د یو امام دی د هغه نه مقتدیان خفه دي نو بعضې مقتدیان ته خفه دي نو آیا د امامتي بیا دلته صحیح کېږي په څه وجه ته خفه دي عذر معقول عذر صحیح سره خفه دي معقول عذر په بنا باندې چې د امام نه مقتدیان خفه وي نو بیا امام لمونځ نه قبلېږي چې امام نه قبلېږي د مقتدیانو به څه قبول شي پکار دي چې دا کم عذر چې د څه وجه ده دغه د ختمه کړي کم شرعي معقول عذر چې وي ښه دنیوي نه که دا نشي ختمولی نو بیا امامت نه د شیو کې استفادې ورکړي ښه یا د خلق داسې وکړي چې دا امام د معزوله کړي خپل لمونځ هم خرابېږي د مقتدیانو لمونځ خرابوي هغه امام چې په معقول شرعي عذر باندې ته مقتدیان خفایي نو هغه خپله پکار دي چې دی د څه وکړي استفادې ورکړي او که دی خپله مستفي کېږي نه نو کمیټۍ مشران دا د دی معزوله کړي په دوی دا لازم دي تر څو پورې چې معزوله شوي نه وي تر هغې پورې د مسلمانان په هغه پسې لمونځونه کوي تاسو دا سوال
بل سوال د موزه متعلق دی، ډېر اهم سوال دی. اول کې هم ذکر شي چې چا موزه اچولي وي، موزه هغې باندې مسح کوي نو ټیک ده، لمونځ یې صحیح دی. خو لیکن چې جورابو باندې نیلون جورابې چې کمې دي، د کپړې والا کمې جورابې دي، دا یې واچولې په دې مسح وکړه، تا ته لمونځ ته مخکې شوی دی، نه د خپل لمونځ کېږي نه ستا ورپسې لمونځ کېږي. دا فتوا د چا د امام ابو حنیفه هم ده، د امام احمد بن حنبل هم دی، د امام مالک رحمت الله، څلورو مذهبونو دا څلورو مذهبونو کې د حدیث مطابق د هغه سړي لمونځ نه کېږي چې څوک په نرۍ جورابو باندې مسح کوي، خپې نه وینځي. کم وهابیان اهل حدیث سرونه چې دي چې په خپو باندې جورابې وې لمانځه ته مخکې شوی دی چې لمونځ ورپسې ونه کړي، ځکه چې څلورو مذهبونو کې د پسې لمونځ نه کېږي، د خپل لمونځ نه کېږي. لمونځ دپاره شرایط دي چې یو شرط یې ترک که نه، کپړې لمازي پکار دا کپړې بې لمازې لمونځ کېږي نه کېږي. لمونځ دپاره اودس شرط دی، په اودسه کې خپې وینځل فرض دي، یا په موضوع باندې مسح موزې خو شته نه، ته په جورابو باندې کړې ده. نو په څلورو مذهبونو باندې په دوی پسې لمونځ نه کېږي. بهر ملکونو کې کوم ملګري دا سوال بار بار کوي، سعودي کې، په دوبۍ کې، چې دلته امامان صاحبان دي هغه جورابو باندې مسح کوي، چې کم حنبلیان دي په جورابو مسح نه کوي. دا تاسو سره وهابیان به چېرته کم وهابي درته مخکې شو په جورابو یې مسح وکړله، لمونځ ورپسې مه کوه، ځان ته لمونځ کوه خو هغه پسې مه کوه، مسجد کې مه کوه، ځان ته یې کوه، ځکه چې دلته بالکل د لمونځ ورپسې کېږي نه. ښه هېڅ قسم گنجایش په دې کې نشته، ځان په دې باندې خبر کړه. یو مذهب کې گنجایش نه، په جورابو باندې مسح کوې بیا لمونځ ته مخکې کېږي، نه د خپل کېږي نه د بل درپسې کېږي. نه په سعودي کې گنجایش شته چې ته وایې سعودي. امام احمد بن حنبل مسلک دا وی که نه چې په جورابو یې مسح کوله نو بیا گنجایش و، خو د څلورو مذهبونو کې گنجایش نشته، دا صرف وهابیان دي چې دا کار کوي. نو چا چې جورابو باندې مسح وکړه دا اودس نه کېږي، هغه پسې لمونځ مه کوي، نه په سعودي کې ورپسې کېږي، نه په دوبۍ کې، نه په امریکا کې، نه په انګلینډ کې، په یو ملک کې ورپسې نه کېږي. هېڅ قسم گنجایش نه، ځان ته لمونځ کوه. خو وهابي سړي چې خپو باندې جورابې وي هغه پسې لمونځ مه کوه. ته وایې چې په خپو باندې جورابې وي هم بس خامخا مسح پې کوي، په خپو باندې جورابې نه وي بیا لمونځ پسې کوه، بیا خو به خپې وینځي د مجبورۍ نه. چې جورابې په خپو باندې نه هغه خامخا پې مسح کوي، نو ده ورپسې لمونځ مه کوه، ځان ته لمونځ کوه. پکار دا دي د وهابیانو لره چې دوی د په لمانځه دوران کې جورابې نه اچوي، خپې دې وینځي صفا سوتره. د نورو مسلکونو چې کومه مسایل دي د هغې د څخه خیال ساتي، بیا به مسلمانانو لمونځونه نه خرابېږي. ته صاحب یو کس خپلې ښځې ته ووایي چې که ته واده ته لاړې زه به ستا زوی یم، دا ښځه واده ته لاړ شي دې څه حکم دی؟ دا زهار دی، څو میاشتې و مسلسل 2 میاشتې روژې به ساتي، بیا ورته نږدې کېږي لاړه دا ښځه، نه لاړه بیا خیر دی. که طلاق په نیت یې ویلي وي بیا طلاق کېږي. اوس ته په طلاق په نیت ویلي دي، طلاق په نیت ویلي په تجدید نکاح کوي، دا طلاق بیان دی، الهي طلاق. مفتی صاحب د جنازه لمونځ دپاره السلام علیکم. یو قوم کې اصل سردار ژوندی وي، په هغه خاندان کې نور خلک راپورته سي، د کرسۍ یعنې سردار وي یا سرمایهدار. طریقه عزت د چا عصمت الله صاحب دې سوال خو تا مخکې کړی و چې کم سردار وي په رښتیا باندې، چې امیر وي مشر وي هغه حق ته چې هغې ته هم هغه په عزت یو دی چې خلقو نه یې خوښه او سردارۍ په هغه باندې کېږي، په کرسۍ باندې هغه عزت نه دی پکار، خپل کار به کوي. هر کس و نه کس لپاره سرداري چې ده که نه هغه نه ده چې یو سردار وي هغه خاندان طرف نه سردار وي، خلک عزت کوي، کوه یې کني مه یې کوه. عصمت الله وعلیکم السلام. السلام علیکم تا ته او ستا ملګرو ته السلام علیکم السلام. ایمان جزاک الله زه امین الله ده 33 کاله نه بېروزګار. الله پاک دې تا ته روزګار نصیب کړي. یو وظیفه یې چې راته وښیه نو وظیفه د بېروزګارۍ دپاره دا ده چې اودس کې اوسه بیا دا وایه اللهم اودس کې دننه دا وایه اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. ان شاء الله چې روزګار به دې الله نصیب کړي. صاحب یو کس ته مانځه فرایض او واجبات معلوم نه وي، لمونځ څه وکړي؟ واجبات او فرایض ورته معلوم نه کوي خو لمونځ یې کېږي که نه چې پاتې شو بیا نه کېږي.
عتیق الرحمن مفتی صاحب دوی په کوم دلیل په جورابو مسح کوي؟ هیڅ قسم دلیل ورسره نشته. دلیل دا موزه متعلق راغلی جورابې چې کوم لفظ راغلی دی هغې جورابو ورسته تشریح شوه د هغې نه موزې مراد دي ښه جوارب چې کوم راغلی په دې باندې که تاسو وګورئ د پنجپیریانو یو شیخ دی انور الحق صاحب څو ویډیو یې پې کړی په فیسبوک باندې هغه وګورئ هغې ډېر ښه تحقیق پې کړی انور الحق صاحب نو چې دومره کلکې وي چې اوبو پې نه ورځي او په خپله ولاړي بغیر د سهارې نه نو بیا خو پکې د چای نه ولا چې کومې موزې دي دا هم صحیح دي چا ویل د چای نه جوړې کړې نری غوندې دي خو اگر چې اوبه نه ورځي مزل پکې کولی شي نو ټیک دی چې کم څلور درې شرطونه دي هغه پکې پورایي بیا هغه جوړه کوي خلک ورته جورابې وایي خو حکم دا موضوع لري ښه یو کس تپوس کوي چې یاره په پالنګ باندې دا زلمې ختل دا څنګه دا بس کار دی هسې کټ خرابوي خلکو دا بس کار دی غلط کار دی نه خو سنت خو نه دی خو دا بس کار دی فضول کار دی فضول کار مسلمان وابس کارونه نه کوي پلتو کارونه به نه کوي لیاني خبره کټ ته هم نقصان رسوي سړي ته هم نقصان رسوي د خوشحالۍ دپاره نوره طریقې شته که دا طریقه غلطه ده چې کټ باندې وخېږي چې واده مې کړی ځینې خلک دا غواړي چې په واده کې په کټ خامخا وخېږي نو دا رسم په کار نه دی دا ځینې بس رسمونه دي رواجونه دي چې اگر چې دا هغه نه دي چې هغې ته مونږ ووایو چې دا حرام دي چې ابس وي په کار دی مسلمان دی ابس کرو خو که چا بیا وکړو که نه د کفر فتوی پې نه لګي ښه هندوانو رسم هو نه دی دا کټ باندې وچتول هندوانو هغه رسمونه چې هغه ورته مذهبي ثواب ورته وایي مذهب ورته وایي هغه رواجونه نامنع راغلي ده هغه رواجونه چې هغه مذهب ورته نه وایي او بله دا ده چې ګناه پکې نه غیر شرعي نه وي نو داسې رسمونه او رواجونه کې شرکت کولی شي چې ګناه پکې نه وي د انګریزانو چې کم تقریبات یا هم درته وي شاخو د فحاشۍ نه ډک وي ځکه به پکې تقریب نه شرکت نه کوي یا رسول الله ویل نوید اقبال صاحب څنګه دي یا رسول الله صلی الله نیت دا دی چې دې ځنه یا رسول الله وایم چغې وایم نبي علیه صلات وسلام ته رسي په دې نیت یې وای شرک دی که وایي چې په دې نیت یې وایم چې یا رسول الله زه ووایم نو فرشتې ورته رسوي نو یا رسول الله صیغه ولې استعمالوي یا خطاب ولې راوړي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد که څوک یې محبتن وایي لکه محبتن دا ده چې په د نعتونو کې وایي نظمونو کې اوس خو د نعتونو نه هم خلق په نعتونو کې غیر اسلامي نعتونو نه یو عجیبه غوندې جوړ کړی نعتخوانانو علما کرامو له پکار دي چې په کومه جلسو کې نعتخوان غیر شرعي کار وکړي نو نعت نه غ جوړ کړي په استغاثې پکې کوي په نعتونو کې هم پیرانو نه او د پیغمبر علیه السلام نه امداد غواړي په نعتونو کې دا اردو نعتونه تاسو اورېدلي برد جولي وغیره وغیره شوي دا څومره غلط هغه نو دا نعتونه نه دا استغاثي دا شرکي الفاظ به پکې نه استعمالوي په نعتونو کې او بیا پکې چغې وایي خلکو باندې سبحان یو نعتخوان دی چې هغه عالم هم دی ډېر ښه نعتخوان دی بس په کلار باندې پرېزم سره نعت وایي بیا راکوس شي دیوبندي دی نه پښتون دی په هغه دی دا فضل امین صاحب او دا نوم به ستور غوندې دی عالم هم دی چغې نه وایي بس په ورېدم سره نعت وایي ښکلی بیا راکوس شي دی حاجي محمد امین صاحب نعتونه ډېر وایي نو هغه ته نعت ویلی شي دا اوس د نورو نعتخوانو خو سندرې وایي چې سندرو په طرز باندې نعتونه وایي یا نظمونه وایي نظمونو ته نعت نه وایي یا استغاثې وایي چغې پکې شرکي الفاظ پکې استعمال یا رسول الله مه وایه عتیق الرحمن یا رسول الله به طور استغاثه مه وایه وروستو داسې چې ویډیو راپسې کټ شي چې دی وایي چې یا رسول الله مه وایه مفتي صاحب یو کس دی وایي خپلې ښځې سره څلورو میاشتو پورې چې کوم د دې خبرې ونه کړي نو دې ته ایله ویلی شي چې دی ووایي چې زه به څلورو میاشتو زه به در سره خبرې نه کوم
4 میاشتې پې تېرې شي دې ته ایلا ویلی شي. خان خټک وایي شفیع جب مستری سے زمین شفا ملے مشتری شفیع جب مشتری سے زمین شفا ملے مشتری شفیع سے زمین کی انتقال اور پٹواری کرنے کی جو خرچہ کی ہے اس کا مطالبہ مشتری شفیع سے کر سکتا ہے یعنی. کتاب حواله ده هدایا وګوره کتاب الشفعاء په دلته کې شته څومره خرچه پې راغلي تا څومره پیسې دې په خرچ کړي چې تا ځان ته اړولي بیا واپس د لورکایه ټولې پیسې ته اخیستلی شي. جی ووایه شاه اوس دا کس تپوس کوي چې یاره سړی د شریعت د فیصلې نه څوک انکار وکړي فیصلې نه بعد څوک چې د شریعت د فیصلې نه انکار وکړي چې دا د قرآن فیصله ده د الله حکم د زه نه منم کفر دی. که څوک وایي چې دا فیصله کې دا ملا غلط شوی دی ځکه زه نه منم بیا کفر ته پې نه ځي. ښه ځینې خلک وایي دا شریعت فیصله ځکه نه منه چې د عالم غلط شوی شریعت داسې فیصله نه ده. او که چاته یقین وي چې شریعت دا فیصله ده قرآن او حدیث یا څنګه عالم یا مفتی کړي دی بیا ته انکار کوي نو کفر ده. ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. او بل چې د شریعت د فیصلې په ځای باندې انګریزي قانون باندې فیصله څوک کوي انګریزي قانون چې شریعت خلاف نه وي د هغې ته صلح ویلی شي که نه په هر په انګریزي قانون یې کوې که په رواج یې کوې خو چې جوړه کوې که نه مصالحت چې کوې که نه نو دا جایز دي. مصالحت چې کم کوې په هره طریقه باندې په شریعت نه مصالحت چې دا ډېر بهتر دی. قرآن کې الله فرمایي وصلو خیر که مصالحت دی په انګریزي قانون راځي چا سره نو ټیک دی که په رواج دی ورسره راځي خلک په رواجونو زه نه کوي که نه ناست په ملکان مشرانو جرګې چې کوي جرګې چې کوي. که ستا دا خیال وي چې خوبه خوب په قرآن باندې فیصله نه وي د ملکانو یا انګریزي قانون باندې فیصلې دا کفر نه دی دا عین اسلام دی. که دا ملکان د شریعت مصالحت پکې کوي خو غیر شرعي کوي او قانون کې داسې فیصلې چې غیر شرعي شریعت خلاف د قرآن او حدیث خلاف او صلح هغه د قرآن او حدیث خلاف نه ده کنه اوس ته سر په خلاص شو که بیا څه وایي. بل یو سوال دی دا اکثر کسان دې که سوال پاتې نه دی نه دي څه نشته یو سوال دی بل چې مزار د څوک لاړ شي نو قبر نه تاویږي و چکر ته وایي و تک چکر ته وایي کنه دا جایز نه دي کنه طواف کول دا عبادت دی دا د خانه کعبه باندې تویږي بیا ثواب ملي په قبر باندې طواف کول دا ګناه دی شرک دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قبر باندې خلق تاویدل عبد الله ابن عباس رضی الله په قبر باندې خلق تاویدل. دا محمد بن عبد الوهاب نجدی رحمت الله علیه دنه دا الله پاک دا کار واخ دا سعودي نه ختم کړي تر اوسه پورې ختم شي. څومره چې مشرکین دي او بدعتیان دي کنه دنه صحیح علماء کرام مخالفت کړي خو وروسته ورته پته ولګېده چې د خلکو د خلاف پروپاګاندا وکړه زیاته پروپاګاندا وشوه. علماء دیوبند خلاف خلکو پروپاګاندا وکړه مدینه خلکو په فتوا ورکړه علماء دیوبند باندې د کفر وروسته ورته پته ولګېده پروپاګاندا ده بریلیانو پروپاګاندا کړي او احمد رضا خان بریلی سه نو د محمد بن عبد الوهاب نجدی رحمت الله علیه خلاف بریلیانو دارنګ هم مسلک خلک چې په هغه په ترکی کې دي او په شام کې دي هغه پروپاګاندا وکړه چې دا خو زموږ مزرونه ختم کړ زموږ شرک اډې ختم کړي پروپاګاندا وکړه زموږ صحیح علماء کرام فتوا په ورکړه وروسته بیا رجوع کړه د خپل فتوی نه. محمد بن عبد الوهاب نجدی رحمت الله علیه نه دا کار الله پاک اخست د شرک اډې په سعودي کې ختم کړي. الله پاک په پاکستان کې د علماء کرام پیدا کی چې دا د شرک او د بدعت اډې ختم کړي. تاسو وایئ چې امین. اوس په بدعتیان امین نه وایي. په المنظم مسایلو چې عتیق الرحمن نه پوهېږي هم لمونځ کېږي. خان خټک وایي چې زما سوال دا دی چې د ټماټرو نه زکات په څنګه ورکوو 40 ورکوه نه شلمه به ورکوې که نه 40 کیلو ټماټر درته وشي نو 1 کیلو به ورکوې. تا سره سوال شته 100 کیلو چې درته وشي 1 کیلو پکې ورکوې او چې 40 کیلو ته وشي نو بیا به 2 کیلو که ته پیسې ورکوې نو بیا به هم شلمه روپۍ ورکوې که خرڅ ته کړ که نه 100 روپۍ ته خرڅ کړ نو 1 روپۍ به ورکړه. جی دا اقبال تپوس کوي چې الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله کې یا رسول الله غلا رسول الله بکار دی که یا رسول الله بکار دی صلوات والسلام دروز باندې بد سره نه خو څوک ما درته وایي چې څوک یې دې نیت باندې نه وایي محبتن یې وایي که نه او یا وایي چې فرشتې رسي زما درود نو بیا ویلی شي
لکه هلته کې چې کوم د روزې سره خلک وي درود باندې یاد لکه هغه مخامخ چې روزې مخامخ وای خو یا الصلاة والسلام علیک یا رسول الله ته خو اوري او دلته کې سکون دلته کې غلاوي کې یا پکار دی دلته کې بل درود ولې نه وای درود ابراهیمی ولې نه وای چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله درود ابراهیمی ټولو کې بهتر دی اول نه وای او چنجای درکې کنه بدعت ولا چې دا وای بل خبره پکې نشته بدعتي دی کم بهتر درود ولې پرې دی دعا وکړئ الله پاک ته بدعاتونه مونږ په امان کړي الله پاک دې کفر شرک مس عقایدونه مونږ په امان کړي الله دې قرآن او حدیث پوهه مونږ ته نصیب کړي هر قسم شرونه د الله مونږ په الله دې مونږ تفاقات نصیب کړي الله دې دنیا آخرت عزتونه مونږ نصیب کړي چا روزګار نشته الله دې روزګار نصیب کړي چا څوک بیماران دي شفا کامل عاجله ورکړي الاسلام مردگان څومره شوي هغو ته ټولو ته جنت الفردوس نصیب چا ودونه نشته په زړه پورې ودونه ورکړي چا روزګار نشته هغو ته روزګار ورکړي چا بچي نشته هغه ته نارینه بچي ورکړي چا بچي شته یا الله سترګې په یخې کور کې ښځې خوند په منځ کې مینه محبت پیدا کړي جنګونه او فتنې او فساد ختم کړي څومره بیماران دي مونږ ته ویلي دي او چا چې سوال کړی دی سوالونه یې کړي دي کمنټس کې کړي مونږ ته ویلي هغو سوالونه یا الله په خپل دربار کې قبول کړي زموږ ملک اسلامي نظام نافذ ودایم کړي صلی الله تعالی علی خیر خلق